کتونکو لب خان شیرپور یم څنګ کې مې موجود دی DPO 400 نذیر خان. نذیر خان 400 کې DSP هم پاتې شوی دی، SP انویسټیګیشن هم پاتې شوی دی، او بیا چې کله DPO 400 راغلو نو یقینا دغه وخت کې 400 کې ډېر زیات چیلنجز مخامخ وو. آی روز دلته کې دا کوم قتل و عارات چې روان دي په هغې باندې موږ وختن په وختن باندې خبرې اترې کړي دي چې ذاتي دشمنۍ ډېرې زیاتې شوي دي او جرګو مرکو کې نن سبا پیسونه یا کوم خلک چې جرګې کوي هغه شانتې وخت نه ورکوي. بهرحال د 400 DRC چې دغه نذیر خان مرهون منت ته چې د هغې دپاره کوم کسان کتلي دي نو زمونږ د دې وخت کې د 400 د شپږو تاڼو DRC چې کومه ده په ټوله پښتونخوا کې په ټاپ ته هغه کریډټ خو DPO 400 نذیر خان ته ځي. موقع میلاو شوله چونکې ډېر زیات مصروفه ضلعن ده او په دوی باندې هم ډېر زیات یو خواته یو میټینګ وي بل خواته بل میټینګ وي، مختلف کالز راځي، خو ما ورته سر ډېره موده شوه خبرې اترې هم نه دي کړې، نو پکې څو خبرې اترې م وکړو. نو خبرې اترې به کوو ګرانو کتونکو چې څه پراګرس شوی دی په دغه ضلع کې. لومبي خو به د دوی د پیریډ چې کوم دی نو پراګرس تاسو ته دا کوو، او بیا چونکې دغه ضلع د سیاسي ضلع ده نو ترانسفر پوسټینګ هم پکې ډېر کېږي، په کومه طریقه باندې کېږي په دې باندې هم خبرې اترې کوو، او دوی په دغه مرګونو باندې سوي. DPO صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. سر خو د خپل پراګرس هم راسره لږ شریک. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو سوال وکړو دا مخکې د زما فګرس پراته دي، موږ سره چې څومره هم کیسونه شوي دي د الله فضل سره ویل کنټرول دي. مرډر کې موږ سره لاست ایئر چې کوم دي نو 62 او 71 دي، لیکن 9 مرډرز چې کوم دي نو موږ سره سیوا شوي دي. او که بل طرف ته موږ وګورو نو دا کیسونه موږ ورک آوټ کړي هم دي. دې کې موږ سره په دې 71 کیسونو کې 12 داسې کیسونه چې هغه انټریس کیسونه ریپورټ شو، په هغې کې 9 کیسونه چې کوم دي هغه زموږ ټیم ورک آوټ کړي دي، او بلایند مرډر کیسونه چې دا زموږ ټیم ورک آوټ کړو او دې کې موږ ملزمانو ته ورسېدلو. په دې کې تاسو ته څنګه پته ده زموږ د انسپکټر جنرال پولیس خیبر پښتونخوا ویژن مطابق چې کوم دی نو په هر ضلع کې کمانډ اینډ کنټرول سنټر جوړ شوی دی. او کمانډ اینډ کنټرول سنټر موږ په 400 کې هم د الله فضل سره جوړ کړی دی. تر اوسه پورې موږ د څو میاشتو کې د دې په ذریعه باندې 11 داسې بلایند موږ سره کیسز چې کې مرډر هم دی، په هغې کې چې کوم دی د غلا کیسونه دي، موږ د دغه کیمرو په ذریعه باندې دغه کیسونو ته رسېدلي یو. داسې اټمپټ مرډر کیس کې موږ سره سلایټ انکریز دی، په هغې کې موږ سره 6 داسې کیسونه چې هغه موږ سره انټریس ریپورټ شو، هغې کې موږ 4 چې کوم دي ورک آوټ کړي دي. بل مخکې نه دلته کې یو ګینګ و، هغه چې کوم دی نو ایکټیو و، هاوس رابریز به کېدل، کورونو ته به هغه تلل او هغې کې به رابریز کېدل. الله فضل سره موږ چې رالو په هغې باندې موږ شپه ورځ کار وکړو زما ټیم، په هغې کې موږ ګینګس ته ورسېدو، ګینګ بسټ د هغې د وجې نه هغه کرایم چې کوم دي نو هغه ورکو شوي دي. ځای په ځای سنیچنګ به کېده، سنیچنګ کې چې کوم دي نو هغه ما سره ګینګ دي چې موږ څومره برس کړي دي د هغې مطابق نو هغه سنیچرز چې کوم دي نو ګروپ موږ نیولی دی، موټرسایکل سنیچرز د هغې ګروپ موږ نیولی دی، موږ برسټ آوټ کړي دي. هغه دې نه علاوه که موږ ریکوریز ته لاړ شو، نارکاټکس کې لاست ایئر په مقابله کې موږ په هر هیډ کې په پلس کې روان دي. نارکاټکس زموږ چرس هم ډېر دي، زموږ هیروین هم ډېر دي، زموږ آیس ریکوریز دي، زموږ آرمز امنیشن چې څومره دي د دې کې موږ لاست ایئر مقابله کې ښه ریکوریز کړي دي. او د دې نه علاوه موږ مفروحان مجرمان اشتهاري چې کوم دي هغه موږ نیولي دي. دې علاوه چې کوم کیس وشي په هغې پسې ټول زموږ ټیم ورولګي، او کله چې ته جرم وشي او هغې پسې پولیس ولګي، هغې کې موږ اپریهنشنز پکې وکړو، خلک پکې ونیسو. نو هغه زموږ چې کوم په هر کیس کې زموږ چې کوم ارسټ ریشو ده هغه هم سیټسفیکټري ده، ډېره ښه ده. دې علاوه تاسو وویل زموږ DRC ماشاءالله ډېر ایکټیو ده. دا څومره موږ سره PT نیچر کیسز ده موږ هغې ته ورلیږو، او د هغې پکې ډېر غټ رول دی. د یو څو ورځې مخکې موږ هغې سره میټینګ کړی او مور دین 6000 اپلیکیشنز چې کوم دی هغې ته تللي، او هغه چې کوم دي نو آلموسټ هغې هغه کیسونه ریزالو کړي دي. 174 یې پکې موږ ته راواپس کړي وو چې هغې کې موږ بیا فردر لیګل ایکشن دپاره کنی نو زیاتتر هغې چې کوم دي نو هغه په خپله میوچل انډرسټینډینګ دواړه پارټیانې وغواړي او میوچل انډرسټینډینګ باندې هغه مسلې چې کوم دي حل کړي. مصافحه وکړي. خو DPO صاحب د څو میاشتو کې دا خبره کېږي چې یاره 40 پورې مرګونه وشو، نو دا ټول د دشمنو که نه داسې پکې نامعلومې پایارې
مارډر تاسو ته ما ویلي چونکې دلته کې هسټري او ما سره لاست ایئر والا فګرز هم پراته دي. لاست ایئر تر اوسه پورې 62 شي، اوس 91 اوس 71 دي. نو 9 موږ سره مارډر واقعي پلس شوي دي. په دې کې ټول کیسونه موږ ورک آوټ کړي دي، صرف 3 کیسونه موږ ته پینډینګ پراته دي. تاسو ته ما ویلي چې 12 کیسونو په هغې کې 9 موږ ورک آوټ کړي دي، دا 3 موږ سره دي، په دې باندې موږ لګیا یو. د الله فضل سره داسې ټارګټ کلینګ موږ ته نه دی شوی په دې کال کې، نه څه داسې د دهشتګردۍ واقعه شوې ده. نو زموږ پولیس ته پته ده په افنسیو باندې موږ یو، موږ چې کوم دي سرچ اینډ سټرایک اپریشنز کنټینیوسلی روان دي. د دې نه علاوه چې کوم موږ دا رینټډ بلډینګز چې کوم ایکټ دی په هغې کې موږ دا کم خلک چې راغلي دي انټري نه راکړې، په هغې کې موږ میکسیمم خلکو باندې اف آی آر کړي دي. دې نه پته لګي چې بهایي کم سړي له ته کور په رینټ باندې ورکوې، په کار دا ده چې د هغه ایکټ مطابق د هغې څومره قانوني کاروایي پروسیجر دی هغه ټول تاسو برابر کې. نو خلکو کې ډیټرنسي دا نه چې دا ما د کومه سړی راشي او دلته کې اوس یو پولیس څخه خبر دي، باقاعده هغه چې کوم دی نو د هغې انټري به کېږي. نو دا هم یو ډیټرنسي چې نوی سړی راشي یو علاقې ته، نه چې د پولیس او د ولس په هغه باندې نظر وي. صحیح. په ډي پي او صاحب دا د غلاګانو تاسو ذکر وکړو چې موږ ډېر کیسونه چې کوم دي نو هغه مخې ته راغلل، ډېرې داسې واقعیات شوي دي چې هغې کې پولیس لګیا دی یا داسې څه سوراخ درته میلاو شوی دی ور رسېدلې او خلکو کې لږ دغه ده چې یاره امن حالات خراب شوی دی، غلاګانې شوکې دا زیاتې شوي. شوکې درته ما ویلي چې دا کمې شوي دي. موږ لاست ایئر سره که دا کمپیریزن وکړو هغه زموږ ټول اف آی آر هغې کې ماینس دي. موږ د چې کم کیسونه شوي سوای د یو کیس نه چې هغه تر اوسه نه ورک آوټ شوی، باقي ټول کیسونه موږ ورک آوټ کړي دي. رابرز چې زموږ کوم ګروپ دی په هغه ګروپ باقي موږ برس کړی دی، هغه موږ ورته رسېدلي یو، آیډنټیفیکیشن موږ کړی دی. څه کسان د هغې نیولي شوي دي، څه بهایند، څه لا تر اوسه پورې په لاس نه راغلي، هغې پسې موږ روان یو. د دې علاوه موټرسایکل سنیچنګ به کېده، د هغې چې کوم دی نو ګروپ موږ برس کړی دی او هغې کې موږ کسان نیولي دي. 3 کسانو ګینګ او هغه 3 واړه چې کوم دي نو هغه موږ ګرفتار کړي دي. د کیمرو دا خبرې تاسو وکړې چې 11 کیسونو کې موږ ته کامیابي میلاو شوې ده، کم ځای کې دا کم 3 کیسه چې دي کې د کیمرو څخه مدد راغی چې په مردان روډ باندې یو واقعه مخې ته راغلی و. دا اوس ریسنټلی کوم کیس شوی دی نو په هغې باندې موږ لګیا یو. ریسنټ کیس دی، انشاءالله تعالی کلوز پکې موږ سره شته دی او فردر په هغې باندې موږ کار کوو چې مچې ورشي بیا به تاسو ته ښیو انشاءالله. سیاسي ضلع ده جي ترانسفر پوسټینګ شپارستون هم ډېر کېږي، دې نه انکار نشته دی، خو بعضې خلک د داسې قسم شپارس کوي چې هغه هلته چوکۍ ته ولګي، تاڼۍ ته ولګي، نو یا خوبونه کوي یا کار نه کوي، خپل ډیوټۍ ته هغه شانتي دغه کې چې ستاسو بیا چڼو څنګه وي داسې ټرانسفر پوسټینګ کیږي، روان دی چې مونږ کم سړی ولګو بیا د هغه مونږ باقاعده پرفارمنس ایویلیشن کو. تاله پته ده چې مونږ رالو نو هرې میاشت په اینډ کې زه کوم دی نو بیسټ ایس ایچ او بیسټ انچارج چوکي او داسې چې کوم بیسټ انویسټیګیټر په هر هیډ کې زه یو کس وباسم، د هر یو کس د آی سی نه واخلې اپ ټو د ډي سي پي د هغې مونږ پرفارمنس ایویلیشن کو او چې کم سړی ډیلیور کوي هغه به سټی کوي، چې کم نه ډیلیور کوي هغه به د هغه ځای نه ځي، هغه به هلته کې نه پاتې کېږي. نو موږ د دې پرفارمنس ایویلیشن کو، باقاعده یو سړي د چانس میلاوم شي موږ ورته ورکو، نو هغه موږ بیا ګورو چې دا چلولی شي سټیشن چوکي تاڼه نشي چلولی، د هغې باقاعده پرفارمنس ایویلیشن موږ کوو. داسې نه چې بس سړی پوسټ شو هغه بیا بېغمه نو هغې پسې بلکل موږ لګېدلي یو. ایس ډي پي اوز هم ګوري، داسې ایس ایچ اوز خپل لیول باندې کتل کوي او زه بیا ټوله ضلع ګورم او د هر سړي پرفارمنس په ډیلی چې ما ته ډي اس آر پوټ اپ کېږي په هغې کې زه د انچارج چوکي پراګرس ګورم او زه د ایس ایچ او هم ګورم او دغسې بیا زه د سرکل افسر ګورم. په بعضې تاڼو کې جي ایسپروشو ته ډېر عزت ورکړل کېږي، داسې اطلاعات ته تدا کېږي یا څوک شکایت وکړي نو د هغې دپاره څه میسج دي؟ دلته ګوره موږ کنټرول منیجمنټ سیسټم جوړ کړی، تاسو دلته کې وکتل څومره اپلیکنټس ما ته راځي، اپلیکنټس موږ ته راشي په هغې باندې موږ اپلیکیشن ته ګورو، د هغې مسلې نوعیت ته ګورو، موږ ټایم ورته ورکو 10 ورځې 15 دن 20 ډیز چې په هغې کې د مسله په کار ده چې حل شي او د هغې باقاعده موږ فیډبیک اخلو. نو سوال نه پیدا کېږي چې کریمینل خلکو ته یا نارکاټس پیډلرز ته تاڼو کې چې کوم دی نو هغه د فیسیلیټیشن ورته میلاو شي یا د هغې عزت ورکړی شي. زموږ طرف نه بلکې زموږ د انسپکټر جنرال پولیس خیبر پښتونخوا طرف نه، داسې زموږ د آر پي او صاحب مردان د طرف نه دا ډایرکشن دی زموږ د هغې پالیسي باندې روان یو چې کم کمپلیننټ دی هغه زموږ دپاره قابل احترام دی، هغه ته به عزت هم میلاویږي، چا سره ظلم شوی دی او اکیوز چې هر څوک هم دی نو هغه به بیهایند د بار
عوامو ته چې څه پیغام ورکوي داسې اکثره وي نه تاسو ته را رسېدلي وي نه ډي سي پي ته رسېدلي وي خو هغه یو خپله پروپیګنډه چې پولیس ما سره ده وکړې سچو داسې وکړل نو په دې حالاتو کې عوامو له څه کول پکار دي تاڼو له څونه یقین ورکوي دا زما دا پیغام دی چې واقعي زمینه ما سوشل میډیا باندې اکثر داسې خبرې چې هغه فیک وي نو پکار دا ده د پولیس د سوسایټي صدا تانې بیسیکلی د پبلک لپاره جوړي دي بیا واحد داسې زموږ پولیس ډپارټمنټ دی چې په دې باندې چیک اینډ بیلنس دی پبلک هم ګوري د هر افسر ایویلویشن کوي د دې علاوه بیا تاڼه دا تاڼې د پاسه ډي اس پي دی ډي اس پي دپاره بیا مونږ ناست یو داسې انویسټیګیشن لیول باندې ایس پي انویسټیګیشن دی د هغه لپاسه بیا ډي پي او دی نو مونږ دې ته وایو چې دا بالکل دا پولیس چې کوم دی دا د سوسایټي حصه ده نو پکار دا ده چې د چا څه مسله په کار چې هغه تاڼې ته لاړ شي که تاڼې نه دا مطمئن نه دا بیا ایس ډي پي او ته تللی شي زموږ دفتر چې کوم دی د هر چا لپاره کولاو دی او هر سړی ورته وداوټ اینی هیزیټیشن چې کوم دی راتلی شي او چې د هغه څه مسله ده په هغې باندې هم موږ ایکشن کوو ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دغه ډي پي او نذیر خان یقینا چې کله ډي پي او صاحب راغلی زما چې کوم صحافتي دور دی نو ما داسې افسر چې هغه د پولیس بیمار پرسی له د هغوی غم ښادۍ له د هغوی د بچو په ختمونو کې شرکت له بیا هغوی ته سرټیفیکیټ یې ورکول خو هغه لاندې کانسټیبل دی خو پرون مې یو ټرفک والا کته ما چېرته په لومړي ځل د ده سرټیفیکیټ چې کوم دی ډي پي او صاحب د لاس نه وکړه ګینې هغه په دې چوکونو کې ډېره زبردسته ډیوټي کوي ما هغه تصویر نه کینچ کړه نو بیا چوکیاتو له چونې ورکړې شوې جارو شو د جولاګانو تارونه ترې لرې شو دا ډېره غټه خبره وه بیا پکې ډېر چوکیاتو کیبل او د زیم خو یا یو چوکۍ ما دغه کړه هلکه تاڼېدار څه شو هغې خو معطل کړی دی په څه باندې په ناقصه صفایه باندې دا یو ډېره غټه خبره صفایي نیم سلامونه احترامات ګرانو کتونکو دغه یوې ماسان کې موجود ډي پي او 400 نذیر خان دا افسر نذیر خان 400 کې ډي سپین پاتې شوی دی تاڼېدارانو پاتې شوی دی او بیا چې کله ډي پي او 400 راغلو یقینا دغه وخت 400 کې ډېر زیات چیلنجز ګرانو کتونکو استاد شکایت وي ډي پي او صاحب څنګه وي آی روز دلته کې دا کوم قتل عادت چې روان دي هغې باندې